مونږ ته به د هغې معیار څنګه پته لګي چې زه خدای سره څومره محبت کوم، زه پیغمبر سره څومره محبت کوم. نو خپل ځان به ګورو چې څومره الله سره زموږ محبت شته. حدیث کې راځي وی یو ځل ابراهیم علیه السلام په لاره باندې روان دی، نو یو کس لګیا دی، یو ځوان لګیا دی، ښکلي الفاظ وی سبحان ذی الملک والملکوت. د الله صفات دي دا چې یاره ته د بادشاهانو بادشاه یې، ذی القدرت والهیبت، داسې الفاظ ښکلي ښکلي الفاظ وی لګیا دی. ابراهیم علیه السلام ورته ځوانه دومره ښایسته الفاظ ته وی؟ وی دا خو راته یو ځل بیا ووایه. او ورته وی صبر راکړې چې درته ووایم. نو په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ګډې بیزې سره او ورته وی نیم ریوړ در کوم درله، خو بیا راته ووایه. ورته ویل نیم ریوړ یې وله ورکړه. بیا ورته وی بیا راته یو ځل وی بیا به څه راکې؟ وی دا نیم نور هم واخله، خو د خدای دا ښکلې الفاظ راته ووایه. هغه نیم یې وله نور هم ورکړه چې ورته وی ځوانه یو ځل راته بیا ووایه. او ورته وی دا خو مې ریوړ مې هم د نه واغېسته، هر څه مې د نه واغېسته، اوس چې درېیم ځل ویم بیا به څه راکې؟ وی د دې د سرولو دپاره به د یو غلام ضرورت وي که به نه وي؟ وی زه به د غلام شم، خدا راته وایه. دا هغه محبت دی الله رب العزت سره چې د خدای د نوم محبت دومره زیات شو چې هغه له مزه ورکړه. زمونږ پړه کې د قرآن تاثیر نشته. مونږ له قرآن اورېدل مزه نه راکوي. د هغې لویه وجه دا ده چې مونږ قرآن سره دوستي پرېښې ده. پیغمبر وی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترقت. وی دا قرآن په یو سرمن کې واچو بیا په اور کې وغورځوه نه به سوځي. مطلب څه شی دی؟ مطلب دا دی چې دا قرآن په خپله دې سینه کې محفوظ وساتي او بیا دا سینه د محشر په ورځ دا به ګورې اور کې نه سوځي. مونږ یې نه ساتو. مونږ سره د دې دپاره وخت نه وي. مونږ الله سره څنګه محبت کوو؟ که مسجد ته ننوځو د مونځ ټایم یې ټلیفون نه راشي، رکات دې ځي پروا نشته، سوال جواب ضرورت دی، خبرې به وکړو. هلته اذان کېږي زمونږ پروا نشته، بلکل پروا نشته، بس خبرې به کوو. دا نشو ویلی چې یاره انتظار وکړه اذان کېږي. بلکل په غفلت کې پراته یو. پیغمبر سره د محبت څه علامت دی؟ پیغمبر سره محبت څنګه ساتو؟ یو صحابي راځي یا رسول الله متى الساعه؟ قیامت کله دی؟ پیغمبر ورته وایي ما اعددت لها؟ دې له دې څه تیار کړې ده قیامت تپوس کې؟ څه تیاري دې کړې ده؟ وی ما اعددتها من کثیر صیام ولا صلات. نه مې ډېر منځونه کړي دي، نه مې ډېر عبادتونه کړي دي، وی لیکن احب الله ورسوله. خو دومره ده چې الله او د هغه پیغمبر سره محبت کوم. پیغمبر ورته وایي المرء مع من احبه. څوک چې چا سره محبت کی هغه به هغه سره. نو کم از کم چې پیغمبر سره خو محبت وکړو، کم از کم الله سره خو محبت وکړو، هغه کلام خو وایو.